چې په ترکو کې زلزله وشو، په شام کې زلزله وشو، نو ساينسدانان اوس دا وایي چې د پاکستان نمبر دی او پاکستان کې هم د زلزلې په حواله باندې ساينسدانانو پیشنګویي وکړه. لہذا دې په حواله باندې زمونږ نظر څه دی؟ ساينسدان څه وایي چې دا زلزله ولې وشوه، څه چل وشو؟ نو زیات نه زیات د هغو خبره داره چې بس دا خو طبیعي تقاضا ده د ځمکې او دا کله پکې دننه ګرمایش پیدا شو، کله چې کوم دی نو هغه ګرمایش بار ته د راوتلو کوشش وکړي نو ځان له لاره برابر کړي. مختلف نظریات دي او د ساینس او د ټکنالوژي دا دومره ترقي چې نوونو مخکې هم دا نظریاتو د هندوانو پکې دا نظریه و چې دا ځمکو جغوا په ښکارانو باندې یخودې ده، نو هغه چې کله وخوځي راوخوځي نو زلزله راشي. دا مختلف نظریات د ډېرې زمانې نه را روان دي، لیکن مونږ د پاره د اسلام په رڼا کې، د قرآن په رڼا کې، د احادیثو مبارکو په رڼا کې ډېر واضح دلایل موجود دي او ډېر واضح تعلیمات د زلزلې په حواله باندې موجود دي. لہذا د ساينسدان په تحقیق پسې تلل او د الله رب العالمین نه غافله کېدل او د دې زلزلې نه هیڅ سبق نه اخیستل دا د ساينسدان لویه کامیابي ده. او هغه زلزله چې د الله رب العالمین د طرفه راله او په هغې کې انسانانو جانونه ضایع شو او مالونه پکې ضایع شو او خلک پکې شهیدان شو، تقریبا د 8 کروڑو نه زیات اعداد شمار ښودلی کېږي چې تر اوسه پورې انساني جانونه د زلزلو اخیستي دي. لیکن خبره دا ده چې دغه زلزله چې انساني جان واخلي دا دومره خطرناکه خبره نه ده، لیکن دې د خلکو نظریات واغسته، د خلکو عقاید یې واغسته، د خلکو فکرونه یې واغسته او زلزله اوس خلک د ساینس په تناظر کې ګوري او د ساینسدان په تناظر کې ګوري او د هغې په خوله باندې یقین او بروسه کوي. لیکن قرآن مجید کې چې د زلزلې متعلق واضح صورت نازل دی هغې په حواله څوک فکرمند نه دي. احادیث مبارکو کې چې د زلزلې کم اسباب ذکر شوي دي د هغې باره کې څوک تپوس نه کوي. مجلس کې کینی بس سړی به دا خبره کوي بس پاکستان کې هم د زلزلې باره کې پیشنګویي شوې ده او ساینسدانان ویلي چې د ځمکو ګیس وکړه او دا وشو هغه وشو. بهي دې حوالې سره شریعت ډېر واضح احکامات ښودلي. زلزله ولې راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بد عملی ښودلي دي چې د پلاني اعمالو د وجنه، د زنا د عام کېدو د وجنه، زکات د تاوان ګڼلو د وجنه، بیت المال د ذاتي جاګیر ګڼلو د وجنه. داسې ترمذي شریف کې لوی حدیث شریف موجود دی په ناب تول کې د کمی د وجنه. دا پخواني قومونه غرق شوي د څه د وجنه؟ هم د دې خبرو د وجنه غرق شوي، لیکن دا خبرې نن زموږ په نظر کې نشته دی. نو د ساینسدان د تحقیق نه بعد انسان په روحاني دنیا کې د خبرې حل نه لټوي. د قرآن او د احادیثو مبارکو او د نبوي تعلیماتو په لاره باندې دا حل نه لټوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې زلزله رااله، حضرت عمر د ځمکه په خپله پونده باندې او پر خپله خپه باندې ووهله، وی ولې ځمکې ولې خوځي؟ ایا عمر عدل نه دی قایم کړی؟ د عمر بن عبدالعزیز په زمانه کې زلزله رااله، خپلو تمام عمالانو ته سرکاري خلکو ته پیغام ولیږه، وی د حضرت آدم علیه السلام دعا وایي او توبه وکاږئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله مونږ په ځان باندې زیاتی کړی دی، که ته را باندې رحم ونه کړې نو ګوره مونږ به د کمي کوونکو نه شو، مونږ به د تاوانیانو نه شو. او دغه شانتې وی دعا کوئ د حضرت یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. خدای ته یوي بل اله او بل معبود نشته دی، زه د کمی کوونکو نه ما نه خطا شوی ما نه کمی شوی چې زه مې په خېټه کې. لہذا په داسې حالاتو کې شریعت مونږ دپاره باقاعده استغفار او د الله رب العالمین د یاد مقرره کړې ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د بیهقي شریف روایت دی زلزله راله پیغمبر علیه السلام وی د الله رب العالمین منشا دا ده چې دا بندگان استغفار وکړي، الله نه بخښنه وغواړي. لیکن نن د ساینس په ذریعه باندې د ساینسدانانو د دعوو مطابق په سوشل میډیا باندې او په پرنټ میډیا باندې او په الکترونیک میډیا باندې یو شور جوړي یو غوغا جوړي، لیکن اذا زلزلت الارض زلزالها دي چا یاد نه دی. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان چې اوس څنګه دا اعتراض کوي، دا سوچ کوي، دا فکر کوي او دا ذهن کې او خدشه ده چې پر ځمکه څه چلو شو، ولې زلزله وشوه، د زلزلې سبب څه دی؟ نو داسې تپوس به په هغه لویه زلزله کې هم دا انسان کوي. وقال الانسان ما لها چې د ځمکې باندې څه چلو شو، دا ښکلي تعمیرونه، دا بلډینګونه دی د زیان او د تاوان سره ولې مخامخ کړه، ولې دا ځمکه قرار نه بیا مومي، ولې زلزله راله؟ یومئذ تحدث اخبارها، و دا ځمکه په خپله باندې ووایي چې څه چل دی.
ولې زه دا کار کوم، ولې خوځم را خوځم، ولې زلزله رااله. نو ځمکه به تاسو له جواب درکړي. خو مونږ او تاسو په دې خبره باندې د عمل طرف ته راتلل پکار دي. مونږ او تاسو په دې خبره باندې د الله د عذاب نه دي بچ کېدلو چې کومه لاره د استغفار طرف ته راتلل پکار دي. آیا پاکستان کې اوس زلزله کېدونکې ده یا نه ده؟ دا د غیب علوم دي، دا علوم د الله رب العالمین سره دي، دا بندگانو ته نه دي ورکړي. لہذا که کوم یو بنده په دې حواله باندې خبره کوي نو زلزله به کېږي، زه بالفرض ساینسدان پیشنګویي وکړه او زلزله وشوه، نو حل څه دی؟ نو ساینسدان څه حل نشته چې دا به څنګه رامنې کوو. او شریعت کې حل موجود ده چې استغفار وایي چې تر څو پورې تاسو مصلحین یې، تاسو محسنین یې او نیکي کوونکي، زلزلې به نه راځي. الله رب العالمین به یو کله یو خار نه هلاکوي، نه به تباه کوي، نه به بربادوي چې تر څو پورې هغې خار اوسېدونکي هغه محسنین او مصلحین نیکي کوونکي خلکو ته ام خودونکي او ځان له خپل باندې هم نیکي کوونکي. لہذا په داسې خبرو باندې یقین ساتل دا په ایمان باندې زلزله راتللی او دغه ایمان نه د لاس وینځلو مترادف دي او دا د اعمالو نه او د آخرت نه د غفلت ذریعه ده او د الله